تنبیه الغافلین کې اوږد حدیث ذکر دی، ځکه یو مخصوص ځای را نقل کوم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تعالی قد اختار من الايام اربعه، بشک الله تعالی د پورز کې سلور ورځې غوړ دي او ډېر بهترین دي. باغې کې اول ورځ د جمعې ده، ځکه چې پدې کې یو داسې یو ساعت دی چې په هغه کې مسلمان بنده د الله تعالی نه د دنیا یا د آخرت متعلق سهم اوغواړي نو الا اعطاه الله اياه، نو الله تعالی هغه ته هغه ورکوي. دویم ورځ د عرفې ده، د نهم ذی الحجې ورځ، ځکه چې کله عرفې ورځ راشي نو الله تعالی د فرشتو وړاندې د عرفات په حاجیانو باندې فخر کوي او فرشتو ته وایي اے زما فرشتو تاسو زما بندگان وګورئ کنه، دوی سرتور سر ګرد وهلې راغلي دي، دوی خپل مالونه خرج کړي دي، بدنونه ستړي کړي دي. اشهدوا انی قد غفرت لهم، تاسو ګواو سه ما دې ته بخنه بخشش مغفرت نورته وکړه. او دریمه ورځ د غټ اختر ورځ ده، ځکه چې کله د قربانۍ ورځ شي بنده خپل قرباني ذبح کی فاول قطره من القربان تكون كفاره لكل ذنب عمله العبد. د قربانۍ اول ساس کې د ویني چې ځمکې ته ورسي نو په دې سره د بنده ټول ګناهونه ته الله پاک معاف کړي. څلورم ورځ د وړوکي اختر ورځ ده، ځکه چې کله مسلمانان د رمضان المبارک روزي ونیسي بیا د وړوکي اختر په ورځ باندې عیدګاه ته لاړ شي، مونځ دپاره لاړ شي، نو الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي بېشکه هر عمل کوونکي د خپل عمل اجر طلب کوي. زما بندګانو د رمضان روزي ونیوي، اوس عیدګاه ته راغلي دي او د خپل اجر مطالبه کوي، ما نه خپل اجر غواړي. اشهدکم انی قد غفرت لهم، اے فرشتو زه تاسو ګواه کوم چې ما دوی ته بخښنه وکړه. بیا یو اواز کوونکی اواز وکړي یا امت محمد ارجعوا فقد بدلت سیئاتکم حسنات، اے د محمد صلی الله علیه وسلم امته تاسو داسې حالت کې خپل کورونو ته واپس لاړ شئ چې ما ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل کړل.